یو سړی او مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ ښځې به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغه او مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څوک کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکړي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کړي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړی چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جونګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دي چمنې او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم مېړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ورمنډه کړې دی چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې ویې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي زړه کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړی چې ورکوزه کړی چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناست دی چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلی ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیخ دي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږي نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوړه د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م زه حصه ورکړم به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تا له به په نکاح هم درکړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې ده صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم کوي نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو
ول بس زلاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي اسې جګ ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو ایڈورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم سوک چې پالګر تراغه او لاس ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای راو وختو نکای ورته تړلو یو بنگله ورکړه زمازه چرچې کاو دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناس چې پاغي کې ناس د پاغي اوس پیریان وزیر هغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نام پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی دی چې په بل چا کې ناست نه بدرځم هغه سکی خیر ځه چې ورغلې دی بلا ورته ویلي چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کې نم نه برازي نو دی ورته وی چې دی له نیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسو دی له راغلیم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده ما نه پوښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستا شو خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوی په بلا اورېدلی که نه